بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله زه د خپل سامعینو ته یو نوې خوشخبری اورم. ارشاد الصرف ابتدا کو او ان شاء الله العزیز دا به زه کوشش کوم حتی الوسع چې په پښتو ژبه کې ښه په اسانه طریقه زه دا ټول ارشاد الصرف حل کما او تاسو را سره دا ټول درسونه ګورایم، ځان سره لیکئ او کوشش کوئ دا ځان سره یادوئ او که څه داسې کمی کوتاهي رانه کېږي انسان دی نو بیا راته په کمنټ کې خامخا جواب راکولی شئ یا د حوصله افزۍ دپاره هم کمنټ کوئ، ځکه چې دې سره بیا زما نورم حوصله زیاتیږي نو زه به کوشش کوم چې ډېر مفید او اهم درسونه اپلوډ کوم. نو کوشش کوئ دا درسونه ځان سره بار بار ګورئ او نور ملګرو سره هم شیر کوئ او دا ځان سره لیکلم کوئ، یادولم کوئ جی. نو انشاءالله ډیره فایده به درکوي. په ارشاد الصرف کې چې څومره قوانین دي دا ټول به یو حرف به حرف دلته کې تاسو ته حل کوم او مکمل به بیا د دې اجرام په قرآن پاک کې کو یو دوه آیاته به هغه به لیکو د خیره سره او په هغې کې به اجرام کو او د صرف او د نحو د صرف اجرا به پکې کو، د نحو ترکیب به هم پکې کو ان شاء الله العزیز. ان شاء الله د ارشاد الصرف د درجه اوله کې زمونږ د بنینو چې کم پړاویږي د هغې مونږ نن اولنی درس دی او مقدمه ارشاد الصرف. اول به مونږ د مقدمه لږ ووایو، دې کې لږې لازمي ضروري خبرې ان شاء الله په بل درس کې به بیا زمونږ 3 اقسام شروع کېږي، لکه د کلمې چې کم 3 قسمونه دي اسم فعل حرف هغه به شروع کېږي د خیره سره، هغې ته 3 اقسام وایي هغه به شروع کو. خو د نن درس کې صرف د مقدمه کې د علم الصرف تعریف کړی دی، د صرف نه دی، صرف د علم الصرف چې کوم دا صرف لفظ دی د دې لفظي معنی کړی ده، بیا اصطلاحي تعریف کړی دی، بیا د دې موضوع بیان کړی چې یاره د علم الصرف په کومه موضوع خبره کوي، بیا د علم الصرف فایده بیان کړی چې یاره دا علم دی زده کو نو څه فایده به درته کېږي، بیا د علم الصرف واضع څوک دی یعنی دا چا وضع کړی دا چا جوړ کړی دی نو هغه هم درته ښودلی دی. نو انشاءالله په یو باندې مختصر خبره کوو. مقدمه ارشاد الصرف. دا ارشاد الصرف چې دی که نه جي دا بهترین کتاب دی. دا ارشاد چې دی دا مصدر دی، لفظ دا کم لفظ ارشاد چې دی ارشد یرشد ارشادا فهو مرشد، نو دا د مرشد په معنا کې دی یعنی رهنمایي کوونکې لاره ښودونکې، نو دا ځکه دا نوم یې مقرر شوی دی. دا یې صرف وجه تسمیه هم لږ وویله. نور تاسو په خپل کتاب کې خیر دی کتی شئ، د دې نه پس هم تاسو خپل کتابونه هم ځان له واخلئ د ارشاد الصرف، نو چې کم سبقونه درته کم زه ښیمه زه به درته اسانوم بیا تاسو کتاب کې کتی شئ جي. ښه جي، د لفظ صرف صرف دا لفظ صرف چې دی د لغوي معنا یعنی لفظي معنی کوي چې د دې صرف څومره معنی دي. نو اول معنی ده پیرنا معنی ده تاوول، یعنی د دې صرف چې دی دا هره صیغه تاوی، د اولې صیغې نه دویمه صیغه جوړوي، د دویمې نه بیا دغه شان درېیمه څلورمه پنځمه داسې ترتیب باندې چلی تاوی. او دویمه معنی ده پیګلنا معنی ده ویلي کېدل، نو دغه معنی هم ده پریشان هونه. د دې صرف د لفظ صرف دا لفظي معنی ده پریشان کېدل او د زمانې گردش زمانه د زمانې گردش. یو معنی ده حادثه هم د صرف معنی ده، خو دلته کې دا د دې لغوي معنی ده چې دا کمې معنی دپاره دا استعمالیدی شي. بیا د علم الصرف تعریف کوي. علم الصرف څه تعریف دی نو الصرف علم، دا علم الصرف یو داسې علم دی باحث چې باس کوي عن احوال المفردات، د کلمات مفرداتو د مفرد کلماتو د احوالونه، یعنی د مفرد کلماتو د احوالو باس کوي. دا علم الصرف یو داسې علم دی چې د مفرداتو کلمې چې څومره دي، مفرد کلمې چې څومره دي د هغې د احوالو د هغې د حالاتو باس کوي. من حیث الصورة والهیئة، یعنی د صورت یعنی د شکل صورت او د ذات په حیثیت سره. اوس درته وایي د علم الصرف موضوع څه ده چې یاره دا به د کمې موضوع باندې خبره کوي، نو دا درته وایي مفردات دا ځان له لفظ یادوي. مفرداتو کلام العربي، دا په عرب کلام کې کلام عرب کې د مفردات موضوع ده. د علم الصرف موضوع څه ده په کلام عرب کې مفردات موضوع ده من حیث الصورة والهیئة، په شکل صورت او ذات سره. خجی بیا درته وایي د علم الصرف فایده څه ده.
د علم الصرف غرض و غایت معنی ده علم الصرف فایده څه ده نو صیانت الذهن صیانت معنی ده بچ کول او ذهن ته وایي اندماغو ته وایي صیانت الذهن ذهن بچ کوي عن الخطوائي فی الصیغة په صیغو کې د غلطۍ نه د صیغه کې به خطا کېږي نه چې علم الصرف فایده داره چې ستا ذهن د په صیغه کې د خطایي نه بچ کوي ستا ذهن بچ کوي ستا نه هغه د چې کوم په صیغو کې درنه غلطي کېږي نو هغه غلطي به درنه د دې علم الصرف په یعنې برکت سره دغه چې کومه غلطي درنه کېږي هغه به درنه بیا نه کېږي بیا د علم الصرف واضع څوک دی یعنی دا علم چا مقرر کړی دا علم چا جوړ کړی دا علم الصرف ضرورت ولې راغی دا چا جوړ کړی نو دا د علم الصرف واضع یعنی چې چا جوړ کړی هغه ته واضع وایي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دی زمونږ چې کوم امام دی د احنافو نو هغه حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دا د علم الصرف وضع کړی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات چې هغه په 150 هجری کې شوی دی یعنی 150 هجری کې وفات شوی پیدا شوی چې تقریبا په 80 هجری کې پیدا شوی او د ډیرو صحابو یعنی د ډیرو صحابو نه سبقونه ویلي د ډیرو صحابو شاګردم او دا تابعی دی زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله او په 150 هجری کې دا وفات شوی او تقریبا اخیری صحابي چې د دنیا نه رخصت شوی چې دنیا کې صحابه ختم شوي نو 105 هجری یا 104 105 هجری دومره 105 هجری پورې صحابه ژوندي بیا د هغې نه پس د صحابو زندگی هغه د صحابو نه پس بیا تابعین بیا تبع تابعین داسې ترتیب را روانو خو په تابعینو کې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دی د علم الصرف وضع کړی دا دی جوړ کړی دی نو دا زمونږ د ارشاد الصرف اولنی درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام